هر عالم کې چې څلور صفات راغله به دنیا کې ژوند ښه او آخرت کې بم ښه چاته به نه محتاج کېږي. تاسو به هم ځان کې څلور صفاته پیدا کوي، څلور کماله. اول نمبر چې عالم تقریر کولی شي. که یو سړی لوی عالم وي خو بیان نشي کولی نو بیا د دنیا کې ژوند تنګ وي. نو تقریر زده کول پکار دي. دویم نمبر عالم پکار دا دی چې مدرس درس هم کولی شي. دریم نمبر عالم له پکار دا دی چې امامت کوي. د عالم کار به امامت ناقصي، یو ځای کې به امام وي ضرور. دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وراثت ته او حضور امام او بیا درته امامت باندې بحث کوم، وروستو ترجمه کې را روان. څلورم نمبر عالم ته به د طریقه د بحث ورځي. که څوک ورسره بحث کوي دی به ورته لبیک وایي. که طریقه د بحث او طریقه نه ورځي نو بیا به خلک تنګي، یو به تې پوښتنې کوي بل به تې پوښتنه کوي، بیا به جومات کې هم نه پرېږدي. دا څلور خبرې مو چې زده کړي او دا مو ځان کې راوسته مزې به کوئ، هېڅ چاته به محتاج نه یې. اوله خبره تقریر. تقریر کې څلور شیان پکار دي. زه چې تورخم نه راوړېدلی یم نو ما یو مقرر لیدلی بس، خو هغه سره مواد نه و. ما راوغوښته ما یې ښه مقرر یې الحمدلله، کتاب نه ګورې شی د سره نشته. نو تقریر کې څلور شیان ضروري دي، د نه هیر نشي. اول نمبر بلاغت، یعنی خبرې کول په مقتضا د حال. که مړی شی او د مړي خبرې کوه، که جلسه وه دستاربندي وه، د حافظانو دستاربندي وه نو د قرآن کریم فضایل بیانوه، که د علم دستاربندي وه نو د علم فضیلت بیانوه، که سیاسی جلسه وه مجاهدینو ته او حکومت ته د تقریر کوه نو بیا سیاست کې خبرې کوه، اکې بیا د مړي خبرې نه کوي. نو په مقتضا د حال خبرې کول. زمونږ استاسو مقررین خو تاسو لیدلی دي چې هغوی